أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. پدی آیات کې الله تبارک وتعالی د کورنۍ د اصلاح د پاره د کور د اصلاح د پاره الله تبارک وتعالی شپږم امر بیان کړی دی، شپږم قانوني بیان کړی دی چې د اهل شرک سره نکاح مه کوئ، د هغې نه ځان وساتئ، د مشرکانو لونه او د هغې خویندې مه اخلئ او دغه شان خپلې خویندې او لونه د مشرکانو سړو له مه ورکوئ. اسینا چې د ښځې او د خاوند د عقیدې په مخالفت سره د کورنۍ نظام خراب شي، ځکه چې کله عقیده کې اختلاف راغی نو په کورنۍ نظام باندې اثر کوي. او دا حکم او دا قانون هم دوه جهتونه لري. یو دا دی چې د مال او د جمال په اعتبار سره، د نسب په اعتبار سره، او مال او جمال، مال او خیستواله دغه شان نسب دا تقاضا کوي چې د نکاح د اهل شرک سره په دې کې فائدہ ده، لیکن د بيدینۍ د وجه نه چې شرک دی د هغې سره د نکاح کولو نه ځان بچ کول ضروری دی او لازمي دی. او دا په حدیثو کې موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تنکح المرأة لأربعین، د زنانه سره نکاح کېدلی شي د څلورو خبرو د وجې نه، لمالها وجمالها وحسبها ودینها فاظفر بذات الدین تربت یداکا. د هغې د مالدارۍ د وجې نه ورسره نکاح کېدلی شي، د هغې د ښایست او د ښایستوالي د وجې نه ورسره نکاح کېدی شي، د نسب د وجې نه او د دین د وجې نه. نو تاسو کامیابی حاصله کوي په دیندارې ښځې سره، ګنې لاس به دې په خاورو کې ککړ شي. نو الله تبارک وتعالی دا قانون بیان کړی دی چې ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، نکاح مه کوئ د مشرکانو زنانو سره تر دې چې دوی ایمان راوړي. چې مسلمانان شوي نه ایمان یې نه راوړی نو د هغې سره نکاح مه کوئ. نکاح چې کوم دا نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طریقه ده، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویل دی النکاح من سنتی، نکاح دا زما سنت طریقه ده، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، چا چې زما د سنت نه اعراض وکړه نو دا زما امتی نه دی، زما په ډله کې نه دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې کم یو انسان من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله وانكح لله فقد استكمل ایمانه. دا الله د پاره هیڅ ورکول، دا الله د پاره هیڅ منع کول، دا الله د پاره چا سره محبت کو، دا الله د پاره چا سره دشمنی کوله او نکاح وکړه، نو دغه انسان خپل دین کامل کا، خپل دین پورا کا. نو الله تبارک وتعالی فرمایي ولا تنکحوا المشرکات، او نکاح مه کوئ د مشرکانو ښځو سره حتی یؤمن تر دې چې دوی ایمان راوړي. ولا امة او خامخا یو وینځه مؤمنة مسلمانه خیر ډیر غوره ده من مشرکة د مشرکی زنانه نه. یو وینځه ده خو چې دا مسلمانه ده، بل طرف ته یو مشرک ده، دا مشرک نه دا مسلمان وینځه غوره ده. ولو اعجبتکم اگر که تعجب کیا چی تاسو لرا حسن جمال د دې مشرکی
خیستواله د دې مشرکی او مال د دې مشرکی دا په تاسو باندې خلګي دا مشرکا ولا تنكحوا المشرکین او په نکاح باندې مور کوي مشرکانو سړو ته خپل زنانا حتی یؤمنو تر دې چې دی ایمان راوړي ولا عبد مؤمن او خامخا یو غلام مسلمان خیرون ډیر غوړه دی من مشرکین د مشرکنا یو طرف ته مشرک دی بيدینه دی او بل طرف ته یو غلام دی مسلمان نو دغه غلام مسلمان د هغه مشرک نه چا غلام نه دی داغه نه دا غوړه دی ولو اعجبکم اگر که تعجب کیه چي تاسو لرا مال او خیستواله داغه اولائک دغه کسان اوس وجه بیانې چې ولې د دیو سره نکاح مکوي د دیو سره د نکاح تعلق مساتئ رشتي ور سره مکوي متا سو دیو ل زنانه ور کوي میداغینه اخلی وجه دادا اولائک دغه کسان يدعون رابلی خلق لرا الى النار پترب دور والله يدعو او الله تعالی رابلی خلق الى الجنه پترب د جنت والمغفرتی او پترب د بخنی مغفرت تیرا واړي او جنت تیرا واړي باذنی پخپل حکم سرا ويبين او بیانی الله تعالی آیاته خپل آیاتنا للناس د خلق د پیدې د پاره لعلهم يتذكرون دې د پاره چې دیو نصیحت واخلي بیا اورید ترجمه ولا تنكحوا المشركات او نکاح مکوي د مشرکانو خذ سرا حتا يؤمننا تردي چې دیو ایمان راوړي ولا امه مؤمنه او خامخا يوينزا مؤمنه خير ډیر غوردا من مشرکتين د یو مشرکی زناننا ولو اعجبتكم اگر که تعجب کیا چي تاسو لرا مال او خیستواله داغي ولا تنكحوا المشرکین او پنیکا مور کوي خپل زنانا مشرکانو سړو تا حتا يؤمنو تر دې چې دی ایمان راوړي ولا عبد مؤمن او خامخا یو غلام مسلمان خیرون ډیر غوړه دی من مشرکین د مشرک سړینا ولو اعجبکم اگر که تعجب کیا چي تاسو لرا خیستوال او مال داغه اولائک دغه کسان يدعون الى النار رابلی خلق لرا پترب دور باندې والله يدعو الله تعالی رابلی خلق الى الجنه پترب د جنت والمغفرت او مغفرت او بخنیتا باذنی پخپل حکم سرا ويبين او بیانی الله تعالی آیاته خپل آیاتنا للناس د خلق د پارا لعلهم يتذكرون دې د پارا چې دیو نصیحت واخلي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك